زه د الله پاک ډېر شکرګزار یم چې د مو د کورم ایجنسي او د ټول پاکستان دا ځوان د مو نامه اوچاته کړله. دا ځوان دی موږ دې ته ویلکم یایو، په خیر راغلی ورته یایو او دعا ورته کوو چې الله پاک د تا ته نور هم ترقي دی. موږ د ټولې د کورمې سر دې اوچات کړلو، د مو عزت یې اوچات کړو، موږ ته عزت راکړو او الله د دا نوره کامیاب کړي او دې ته د خدای ترقي ورکړي. د دې راتلل د کورمې ته دا موږ دې ته ویلکم یایو او مو موجوده حکومت نه دا مطالبه دی چې دا یو د غریب سړي ځوای دی، د دې ډېر مشکلات دي، هر قسم مشکلات دي، مالی مشکلات هم دي او نور ډېر مشکلات دي چې څومره مشکلات دي مو حکومت نه او سیاسي مشرانو نه، سیاسي نمایندګانو نه، ټولو پارټیانو نه، ټولو سرمایه‌دارو خلکو نه مو دا درخواست دی چې هغه د خپل وس مطابق د دې سپورټ وکړي او دې سره د مالی امداد وکړي، دومره امداد ورسره وکړي چې د دې ورونه او د دې خاندان په خپلو خپو باندې ودرېږي او دې نه علاوه د دې حفاظت هم کوشش وکړي، ځکه چې دې ډېرو ملکونو ته شکست تېر کړی دی او هغه شکست د هغو خلکو په ویر نه دی. هغو ته یاد دی چې موږ ته دې ورکې شکست راکړی دی، نو دا د هغو یو قسم مخالف دی، حریف دی. نو دې د سیکورټي حفاظت هم پکار دی حکومت ته چې هر قسم برپور د سیکورټي حفاظت هم وشي او د دې مالی حفاظت هم وشي او هر قسم تعاون سره وشي. موږ قوم نه ټولو نه دا مطالبه دی. واخر دعوانا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د سیف الله د کورمې پر اتاک او د کوم میډل وګټلو دې د پاکستان نامه او د کورمې نامه اوچاته کړه، بلکې د کپکي نامه یې اوچاته کړه. دې باندې مو فخر کوو ځکه چې دې د انډیا غوندې کې دشمن ته شکست ورکړو، سریلانکا ته، مالدیو ته، بوټان ته، یعنې دا د کورمې دپاره یو لوی اعزاز دی او دې استقبال دپاره مو پرونه ډېر خلک راغلي وو، خو د اتوار په ورځ د 3 بجې به د سرتین په مین چوک باندې انشاءالله د کورمې ټول عوام ته مو اپیل دی چې د دې استقبالیه پروګرام به وي، په هغې کې به د کورمې سرکاري او سیول مشران کشران ټول به دې ته راسي. دې استقبال به دوباره بیا مو کوو، استقبالیه پروګرام به وي. په دې کې ما ټول عوام ته اپیل دی چې د اتوار په ورځ 3 بجې د سرتین پوسټ چوک ته به ټول ځانونه رسوئ. انشاءالله دا ځوان به هغه کې خپل کوم مقابلې کړي دي. کوشش دا کوو چې په سکرین باندې خلکو ته مو واښیو چې ټوله دنیا دې نه معلومه شي، ځکه چې دوی یوه ډېره لویه کامیابي حاصله کړې دی، د ملک نامه یې اوچاته کړې دی او دا چې اوس بلکل ډېر یعنې کورمه خو ځکه ډېر پاکستان دې نه خبره نه دی. نو مو میډیا ته اپیل دی چې په دې ورځ راشي او دا خبره چې دا کوم دې میډل ګټلی دی، کورمې نامه یې اوچاته کړې دی، چې دا نوره د ټولې کورمې او ټولې دنیا ته ورسوي. سپورټس چې کوم د کپکي صدر دی یا کوم منسټر دی د سپورټس، هغه نه مو دا اپیل کوو چې په اپر کورم کې په چنار کې د مارشل آرټ دپاره چې کوم کمپلیکس جوړ شوی دی، کوم سیسټم هغو ته جوړ شوی دی، مو وایي چې هغه بلکل په خپل ځای ټیک دی، خو یو لوړ کورم کې موږ ته پکار دی چې موږ ځوانانو د کوم صلاحیتونه دي دا ضایع نه شي، ځکه چې موږ سره ډېر قابل ترین استادان موجود دي. دې غټ مثال دا دی چې دا د یو کارکون دولت کې موجود دی، یو شاګرد هلته موجود دی چې هغه بین الاقوامي سطحې باندې میډلې ملک ته راوړلې. نو که دوی ته سهولتونه میلاو شي نو انشاءالله د کورمې نامه به بلکې د ټول پاکستان نامه به په ایشین ګیم نه علاوه بین الاقوامي سطحې باندې انشاءالله روشن شي. من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په حیثیت د یو مشر فخر کوم زه او د ټول ملګري مو فخر کوو چې دا سیف الله چې کوم هلک دی د پاکستان په سطحې باندې، د کپکي په سطحې باندې او بیا خاص کر د کورمې په سطحې باندې چې کومه دې نامه اوچاته کړې دی د پاکستان د کپکي او د کورمې، نو دې ته مو مبارکي وایو او دعا کوو چې خدای پاک دې نور هم تکړه کړي، خدای پاک دې نوره مقابلې هم په دې وګټی کړي. نو انشاءالله دې باره کې 2-3 خبرې دا دي چې یو خو به د اتوار په ورځ رارغان اتوار 3 بجې انشاءالله د سرتین چوک کې غټ پروګرام وي، یوه سرمني به وي، یو ستړی مشی به وي، ټول خلک به راسي او جوګ در جوګ خلک راشو دې کې شرکت وکړو. بله خبره دا دی چې د دې کومې اکیډمي کې دغه شی زده کړی دی، هغې اکیډمي ته چې کومه د وضاحت ورکړی شي، هغه ته
مراعات ورکړی شي نو انشاءالله زموږ یقین دی دا استادان ډېر تکړه دي نو دین به هم تکړه کسان نوره انشاءالله برابر کی پاکستان په سطح باندې به د پاکستان نامه روښانه کړي. والسلام. شکریہ ادا کوم اینو دومره زحمت یې وکړو دلته کور پرې راغلو ډېر شکریہ ادا کوم تاسو الله مو خوشحال ساته او انشاءالله امید دی چې نیکسټ ټایم به دې نه ښه میډل زه راوړم اوس پس بنګلادیش کې ټورنامنټ دی هلته کې هم روان یم انشاءالله په 23 تاریخ هغه نه به م انشاءالله ډبل ګولډ راوړم اور انشاءالله الله د الله په مدد سره به زه د پاکستان نوم روښانوم د اولمپیک پورې به زه انشاءالله خپل کوشش کوم د ګولډ ډریم وکړم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خو د ټولو ډېره زیاته شکریه ده کوو چې دلته موږ ته راوغلو او بله خبره دا د مشرانو خبرې وکړې موږ ته د خبرو ضرورت نشته بیا هم زه یې پرې شکریه ادا کوم او د یوه خبره به زه وکړم چې موږ به 3 بجې پروګرام وي اتوار ورځې سفین کوم چوک دی نو کوشش وکړو مهرباني وکړو پروګرام نه مخکې سړی راشي 2 بجې راشي 1 بجې راشي او ټوټل څومره کسان دي مطلب که هغه ګورنمنټ دي یا هرې پلټي والا یا همداسې څومره عوام وي هغو ته یې موږ هغه دی چې هغه پروګرام کې د برفور شرکت وکړي او بیا هم دې سره دا دی که اپر کورم دی او لور کورم دی سنټر کورم دی ویلې څه دا موږ تاسو خو ټوله یوه مشترکه کورمه دی او یوه علاقه دی په کور دې پروګرام کې موږ ټول شرکت کوو بیا زه یې پرې د ټولو مشرانو شکریه ادا کوم. مننه.